نو حينية مطلقة هم دچا عرفية عميس شو لازم النقيس شو وثبت مثل حينية مطلقة ومن بيجندنا الجملة معترضة شو سو وهي قضية الحكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني ففعلية سرد يخطر وصفه كيف وذلك أو تا خبر ثابتة ده وليه داي نقيس باقي قال كده نقيس صريح نرى لأن الحكم في العرفية العامة حكم بالعرفية العامة كيف سرد بدوام النسبة ما دام ذات الموضوع متصف بالوصف العنواني ده مفهوم دقة مفهوم بتشاو لما عرفية أمينه حكم شيء بتشاسر ما بدوام وصفه فنقيزها الصريح نقيز صريح سوقه سلب ذلك الدوام أو سلب ده دوامه إيجابه سلب دوام الإيجاب سلبه أنا داخلين أو سلب الدوام سلب ذلك الدوام كم دوام الإيجاب شو قلنا موجبة لك أنا مثال الموجبة نقيز سوقه ها سلب ذلك الدوام أو دوام شيء سلب شيء نقيز هذا الشيء أنا مخالف درب واقع يودا أزمنا سنة سوته ما يستا حاضري إمامتي تا چې ما سوتن کې معدوم شو نو وې مزو چې ستا دغه چې کوم دی همیشه نو هغه نهزو هغه بکله کلوي کله فحين ما سوتن کې وقت هزو کنه انا پکې نشته نو هو سلب ذلك الدوم ويلزم وقوع الطرف المقابل في بعض الأوقات الاسمية وهذا ما الحين انتقل المتحينين متلقين معنا وكذا المخالفة العرفية المخالفة العرفية فكيف فنقيس قولنا مثال خبي الدوام كل كاتب متحرك وسلم ما دام كاتب ده شو مثال شو عرفية عمي في عمي شو الدوام سوي دوام وش بيسمى قولنا الذي نقيس ده قول شو ليس بعض الكاتب متحرك سبع حين هو كاتب بالفعل لا شو ايه بس واپس ثاني كده ما تنتلاش وللعرفية العامة الحينية المطلقة العرفية عمي سوق شو حينية مطلقة شو بس ما تقول جيه ده بسايته مسألة دخل وز ده بل صفحة كي بهذا مركبات قصة شا قصة أو داشتا قصة ده شا بسايت سو أتوقع أنا ده سو النقيس بان شو الزولية مطلقية ممكنة عمر الدائمي سوق شو ده دو نقيس يخو أو ده مشروطي عمي سوق شو حينية ممكنة شو سلو يخو عرفية عمي سوق شو حينية مطلقة ده سلو يخو كان أتني لسه شو بقول زمان ده هو ويقول ده زولية مطلقين نقيس ممكنة عم مشبه ده زولية مطلقين نقيسه ده دائمي مطلقين نقيس سوق شو مطلقة عم مشبه ضد دو يخو هذا مشروطي عم حينية ممكنة شو ده دري يخو ده عرفية عم حينية مطلقة شو سلو باتني أقول لما يعني كذا سلو بيان كده سو بيان شو سلو بيان شو إشباك بيان شو هو ها داغين أكيد ناشئا التنشوي على حينية ممكن تعرفك وحينية ممكن حينية مطلقة نوع كنا خشبك في رسوة زبا متعارفه مذكوراته ته اتب سيته چې پای کې شپږ بیان شو ځکه چې د دې ممکنه عامه نقیض ضروري مطلقه او د چا د مطلقه عامه نقیض دایمه مطلقه وشو کنه شپږ وشو تکشف او د حینیه ممکنه او د حینیه مطلقه هم بیان شو خو د پای کې نه وکنه نو شپږ شو نو څو باندې شو کمه وقتها مطلقة منتشرة وليد وقتها مخيمة أخواركين مخيمة وكذا وقتها مطلقة ومنتشرة لا تطعش تكشف ده يقول إنك بيان سؤال واجب والمصنف لم يتعرض مصنف تعرض ونكون لبيان نقيض الوقتية والمنتشرة المطلقتين من البسائط بدأ بسائط ونداد دو باتش فيه شبك بيان نشوه ولي إذ لا تعلق بذلك غرض فدي فرز من غرض متعلق فيما سيتيه رستو شكم دا نقيض روانه رستو شكم مع عكس مستوي عكس نقيض وبحث دا قياس روانه ليس رزا متعلق والبنش جنشته وسا
زمونږه غرض چې الته په چا پر متعلق دی هغه بیانو دې پر غرض نه متعلق فيما يأتي من بحث الوقوع والأقيسة عكسونه عكس مستويات سنقيس أو قياسونه كذا قياس اقتراني قياس استثنائي بخلاف باقي المسائل فتأمل سوچ پکې کوه سوچ دا وي کنه اگر کال کنه نو نقيس خو بیان کړو ته یو وایي چې اقم بیانول چې کمال ته ټول مینه بیانول ټول بیانول چې ډېر شي لا دائما
سب جابة أو ده شهر أو ده كلية من ذلك سنة وسنة أو ده كل شهر من ذلك إجتماع أو ده عمد الفيلة ده غير مقابلة الدعم مستقيم من الزبادي لا ما هذه محمود موزار بعض الكاتب بعض المذكر وجعلسا لا شيء أصول وغتم لا شيء السلباء ضبط بالجاب بعض الكاتب متحرك الأساس أنت اللي قبل بالكلمة ضبط دائما كده متفاهم من الزبادة دائما لا يجري كدائمين أكيش وشو لازم عمل شو زي ما عمل هذا حرب جزء في إخراج أصول شو دريم عمل ده شيء وصل دريم عملنا مخي القانون دريم عمل ده مخي سكة وقانون تقبل هذا هر مركب تخمينين لما الزتر ورش هذا حرب واحد ورفض أحد سنة كل واحد من جزئين أقول رفض كم بين أحد هر صورة التركيب ختم شيء شو ختم سنة تركيب بيختم شو سنة بعد أسلوه ختم شيء ختم شيء بعد شيء تركيب هنا وصل ده كمان كشنا خلاص كنا ثلاثين عوست جزئين عوست وصل ده من ده بس ده خطة ملخوص باش كده ده مركبة ده عن خطة التدريب من خير عوست وطبعا خير شيء بدأ بعد فضل كنا خدم على برضه شو بعد يوم من بخام خائن ما صح إما ده يحققه وإما ده من الجمع وإما ده من الجمع إما حقيقة كل شيء إذا يجي جمع النار ولا من النار صح خلوا النار ولا جمع النار تاخد جمع ده تدين زي حتى جاءت تطلع جزئين خمس تشوف جمع جايز أنا أو حقيقة إما وإما حقيقة من الجمع غير شو لكن جمع جايز ولا من الجمع ولا كذا متعين معي البتقول الباسبور تمام عوضا من الخيبون لما نخدم في بديل لون خالدين جمع جائزة ده غالبا نجيه بخامة وطبعنا بطش بيتا مو بطش بجوده بادش يأتكم بلو مو بطش بتركيب وطبعنا بطش وطبعنا شو ختم يو بطش بتركيب ختم بتركيب على بيتنا ختمون يجيب من هذا الوقت طبعنا تقديزين جمع شو يؤدي طبعا جمع أو يوم ذات الشغل ده تركيب وجب شو عمل أو دريم عمل مخي ده أنا قانون ده تركيب لخدمته وخدمته الجديدة جاج كم يعمل أو ده من وين شو لا أسبوع ختم كذا وختم كذا ورفض مركب تركيب خدمته ورفض تقب هذا عدونا درب بطن توحيدا وللمركبة المركبين فعلمه المفهوم المردد إما يا بدائي خليك بقلنا شيء بين نقيزين ما بين نقيزين بالمطورة شده جزين نقيزين بل الله باسي أين ما رأيس تنبي جابت ترتيبك بسوك ترتيبك أو ترتيب كم ترتيبك ومن القدو على ترتيبك أو يحديه ولا مكوى تبتك ما سوى عمله بدون أخبرين نقيزين جزين أيها ما فارس جولي قاعد الثاني روضا مخي جابت جزين نقيزين ثم بديخبري بارت يعني تري عمل تشاري نقيزين الجزين شنو لو الجزين لو باتا ترى باسا جزين بشكل كم يوم عم ركبك جزين لو باتا جزين كاركا يا دائما نشاط بودا سريه قديد بودا فدي الجزين جيد شاري نقيزين كده وش نقيزين لو باتا شو عمل دريم أو صدرنا دريم عمل خدينا ودينا والشيء دريم عمل شو ترتيب بشوكا المفهوم المردد وترتيب بجمع وترتيبك حديثنا الجمع ولا لا صح تتسقل من هذا الترتيب من الخبر المركبة دي تشوفها هذا الخبر التركيب دخلت من دول دغت الخبر بعد ما ختم شيء أوريد إذا مركبين خذوا باشر التركيب ضغط من الخل ولا بدوره من الجمع من المسيح كنت الشهر كنت كل شيء والمركب قال أنت نصيب كل شيء لا يريد
أنا عاقل أول بيان كده شديد تركيب دخل في زوج الدرقيني بالدرقيني رفض الكلاب زي بأن أحد من الجرى عالم أن رفع المركب رفض مركب شبه إنما يكون برفع أحد الجزئين إيه فرفض أحد الجزئين هذا بسيط واسمع ده كرب رفض الطوال المسلمين فأحد الجزئين أحد تكيو لا على الثاني لا على الثاني يا دا يا دا أريوجي يا كارو ولي كده ما ختم شيء مش تركيب الدكتور مركب ما ختمينا ولا على سبيل من نخذ من لكم نخلك يخالبها جوا جايدة دا دوانا نقيسون روبا ساعة دوانا ختم شو أو داولي دا عبد على سبيل من نخذ منه يجوز أن يكون برفع كلاش زي ها جائز چې برفع ددوانو هر ددوانو جوړ سره دي ناخذها على سبيل وشو عمل بنوي كوبا دري تنقيز المقدس المركبة تنقيز أحد الجزئين على سبيل من الخلو نخزنه بس أو بدي أول من الخلو تنقيز قوينا أقل مثال تلك المالك اللحة اللقات المتحرك نصاب السلوك ما دام كاتبا مالك رفا لا دائما لا ولي شلوك دائما الرسول ولا شيء أن يلقاتب المتحرك لسائر الفعل لا شيء أن يلقاتب المتحرك لسائر الفعل دمو من الكلام وسجل بس بدين القلب السوق قرية يوداس قرية منفصلة مانعة الخلوة إيه منفصلة إما وهي قولنا إما بعض الكاتب باع وينال تغيره ففتح يمكن الكلمة وكذا بعض الكاتب ليس المتحرك يساعد بالإمكان حين هو كاتب يلا بعض الكاتب ليس بالإمكان حين هو كاتب حين هو كاتب ما مخكله وده بالإمكان الضوء بالإمكان مخكله حين هو كاتب لا هو قد يتم استكاد وإما بعض الكاتب دائما متخيط لكل جنيه قضاء دائما متخيط سيري قل بعض الكاتب يتحرك بالأساد دائما دفعوا بعض الكاتب يتحرك بالأساد دائما بديت ما يجي وتابع المثال سلب مشروطي خاصين ونور هم بدي قياس كتاخذ غير كوايا وبدي قياس كتاخذ وده حرف جزء سرو باسا عقد الإنساني لا ورسري كوا عمل أول بياتي كم بيتك وده جزء نقيب لو باس عمل ثاني تبديد أو تبديد بدي كوا طيب ما يتواصل تبديد تمن يخل دريم عمل جاري كبدي وأنت بعد اطلاعك تجي وطالب جاري بعد اطلاعك رشد خبري دوستانا على حقائق المركبات المركبة حتى دونكم ونقائد البسائط أو بنقائد البسائط من خبر شيء إيه مش أنت تعي خبر شيء نقائد بسيطون نقائد بسيطون ده مركبة خمسة بسيطون دوري خلينا نقائد بسيطون حقت مركبة تسو بجنجبات رأيك صار دريع عملك تتمكن من استقرار التفاصيل نقائد المركبة طول مركبات والتفاصيل نقائد التفاصيل في حاجة ولا شيء من الطاقة الرحمن الرحيم دي الله دي بخاوز ګورا کما طریقه چې منګه د پاره د نقیز د چا د مرکبې د پاره منګ جوړ کړه چې هغه عبارت د چانه د اعمال ثلاثونه پر منګ کړو کا اصلي قضیه ولیکا د جزء ثاني نقیز ان جزء اخر کا دیم جزء پټ اخر کا د جزئین کنه بیا موږ نقیزین جوړ کړو نقیزه الجزئین بیا به کې تردید وکا او تردید د من خلو پکې وکا اما به کې ولګوا د من جمع نه حقيقي نه بل د من خلو مسله حل شو اوس دا د مطلق مرکبې د پاره دا طریقه کارګر نه ده کامیاب نه ده دا یوازې په کلیه کې ده معنی چې کم مرکبات کلیه دي پای کې به متقص کې اوس د جزئیه لپاره دا غینه لکه خبره په فرق او په دا غینه جدا ده فکر چې دا من کله کدا من وکړو
نو اصل به هم کاذب او نقیض به هم کاذب نو کامیاب نشو کنه دغه ته پته نه نقیض کې صحیح چې اصل صادقین صحیح نقیض به کاذب چې اصل کاذب نقیض به صادقی پوښه به چې لازمي کې د صدق د چانه کذب د بعد نه ویله اول بحيث الذاتي من صدق كل كذب الاخرى او بالعكس طب تعريف ده چا اختلاف القصدين بحيث الذاتي من صدق كل كذب هذا نه وي بعض تاسو وګورئ نو کما طریقات چې منګه د اخذ د نقیض د مرکبې د لپاره جوړ کړه هغه په کلیه کې خو کامیاب ده کارګر د مؤسسه کامیاب ده پچا په جزئیه کې دا نه چلی ولې زه په جزئیه کې یو جزئیه مثال ته پیش کوم او دغه طریقه په کې کوم اصل هم کاذب دی او نقیض به هم کاذبین بس د دینه تیر شو مختلاشه واوړته یو بل طریقه د غي د لپاره انتخاب وکړه نه طریقه د حقیقت شكوى بعض الحيوان إنسان بالفعل ده مثال تفهم ده وجودية لا دائما لكن لا دائما لكن بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما هسنا وجودية لا دائما ده لكن مطلقا مش مقيدة شفقية لا دوام سر وجودية لا دائما بي وصل كما طريقة منغا پرون کروا اغا بدي کی چالو کا بعض الحيوان إنسان بالفعل د جزء اول نق خد الاول د جزء ثاني سوکا لا دوام صریح کا متته پته لا دوام څه طریقه نه فکم کې موافقه او په کیف کې مخالفه او بلا دوام کې اشاره د مطلقه عامه ته محمل موضوع باقي جوړه کنه بعض حیوان دغه چې بعض حیوان دلته البته موجبه ده بس شي او څنګه بالفعل بس ليس او بدل ادم کی شرط مطلقه مثل بالفعل پوښښ وکړه څنګه پوښښ یعنی مطلب زما دا شو چې د لا دائما معنا اغصریه ته بوزا دغه ما ته دل بجزئین ښکارا کما اول جزء ښکارا خدا دې ښکارا کا لا دوام کی اشاره د مطلقه مته مطلقه عامه موضوع محمول او غزور هغه جزئیه د جزئیه ځکه کوم کې موافقت ضروری ده په کیف کې اختلاف ضروری ده هغه صالب موجبات داسه سالبه او بلدام کې شرط مطلقه عامه ده بالفعل بقول لك جرم بعض الحيوان ليس بانسان بالفعل ده عمل اول شو ده هو جرم عمل بعض الحيوان انسان بالفعل الذين خسوت نقيل له او ځکه چې تاسو پته ده مطلقه عامه ده بل مطلقه عامه ده ده مطلقه عامه دي کنه جزاول مطلقه عامه او جساني مطلقه ده مطلقه من نقيس راځي دائما او ده بعض الحيوان ده نو او دلته پاسه کې اختلاف کم کیف کم بجهت کی پوش در جهت او کم کیف ہے طالبان ها څنګه کله نه لکه دا کله هم ځکه نه چې دا موجبه ده لا شيء حيواني ها بإنسان دائما لا يجوز أول نقيص هو ده نقيز الجزء الأول مش هو وده دوم چې بعض حیوان ليس بإنسان بالفعل بیاغه ثابته ده کنه جزئیه ده موجبه کلیه کا څنګه كله حيواننا انسان دائما چې د نقيض مطلقه من دائما مطلقه راځي جوړ نه کنه دا نقيض الجزء ده شو نقيض الجزء الثاني وسا ها ته کنه جزئين خلک دیم عمل چې کوم دی د هر جزء نقيض راو باسه دریم او د من خلب اما د من خلب پکې کېک دا هم کې خو اما لا شيء من حيوان بانسان دائما واما كل حيوان انسان اصل غلط وکنه بعض الحيوان انسان بالفعل بعض انسان حيوان له بعض حيوان انسان بالفعل بعض حيوان انسان بالفعل لا دائما بعض حيوان ليس بانسان بالفعل غلط تکه ځکه چې بعض حیوان انسان له بالفعل په یو لازمنه وسلاسه نو څوک چې حیواني کنه بعض حیوان چې کوم انسان هغه په یو لازمنه وسلاسه کې انساني کې په ټول لازمنه کې انساني نو بعض حیوان چې انسان له انسان ثابته او دا حیوان دا بعض حیوان خو به انساني کنه چې انسانونه ثابته نو هغه د انسانيت بالفعل ثابته په وخت اوقاتو کې ده چې په کله لازمنه
دا كاذب نشو اصل كاذب ده. او بعض الحيوان ليس بإنسان لك څنګه دا اول جزء كاذب ده دا دویم جزء هم كاذب ده. كم يو بعض الحيوان ليس بإنسان بالفعل وليه دا كم بعض الحيوان ليس بإنسان لك حمار قول ليس بإنسان يعني لا إنسان دا حمار قول إنسان نه ده بالفعل فيو دا إذن سلاسو معنا په ځینو کې زمانو کې ده سره حمار قول إنسان نه ده نو په ځینو کې إنسان ده خدا مطلب ځکه دا غنه دا سلب انسانيت دا نفي د چا انسانيت د تغيب بعض الحيوان چې دا نفي د انسانيت بل نه خامخ حمار قول به دا فرشي او شی وای کنه انسانان علاوه دا سلب انسان چې خو انسان علاوه د نور حیوان داخله کې نو بالفعل به وایي نو سره کې دا نفي ده کله نفي مستوعبه ده طول اوقات لنا دائما دا نو اصلا کاذب شو په خراب دي خراشجي هغه نقيزم څه ده کاذب ده تمام اما لا شيء الحيوان بانسان دائما اما كل نشته شيء الحيوان انسان دائما نشته حيوان انسان دائما نشته کوم انسان دي اما كل حيوان ليس بانسان كده اما كل حيوان انسان دائما او چې کوم حيوان یا كل حيوان انسان دائما كل حيوان انسان دائما دا هم کاذب ده وګوره موږ په تناقض ده چې یو اصل کاذب شي نو نقیض به صادقي او چې اصل کاذب شي نقیض به صادقي چې اصل صادق شي نقیض به کاذبي دلته اصل کاذب دی نقیض سره کاذب دی التناقض تعریف به صادق نشو کنه کتاب عايز اللي مزادي مثل كل الكذب الاخرى دار الكذب دبل او صدق كذا دبل صدق دبل به بس دا طریقه کامیاب نشو کامیاب طریقه ده سو ولكن في الجزئيه راش خبر بدلك خبر بدل سکا دې الفاظ وي بالنسبه الى كل فرد ولكن في الجزئيه بالنسبه الى جزئيه کې به بنسبت هر فرد د افراد د موضوع ته د دې مطلب دا شو چې ته موضوع چونکه اصل قضيه جزئيه ده مطابق کلیت مثلا دی کې كل حيوان بنسبت هر فرد د افراد موضوع ته بیا دوه قضیې ته جوړوا منفصله ته جوړوا څه جوړه حمله جوړه خو مردده المحمول کا سکه او نو هر حیوان چې کوم دی ما انسان دائما دسوا او ليس بانسان دائما وس صادق اصل کاذب ده صادق هر حیوان یا انسان دائما ده چې کوم انسان او یا هر حیوان نه انسان دائما لکه چې ما عدد انسان نو دا د دې مقصد دا دغه لپاره دا عبارت وي لکن په جزئیه کې مجدد سره فرق ده یعنی ان ماته ګوره تبدید په محمول کې وکړه هغه چې تا کوم محمول نه ګور ته چې کوم دوه قضیې جوړې کړې چې هغه صحیح کاذب وخته داغي دوه موضوع سم یو ده په موضوع یو ده لکه حیوان نه او چې اصل کلیت من دا جزئیات اصل جزئیات انده څه کلیت او بیا د دوه محمولونه راواله محمول څه موضوع یو شی کا موضوع څه امر واحد کا او د دوانو د محمولونه ځکه دا اولی محمول څه کولای شي انسان به یو کې نفي ده انسان ده کنه او په دې کې جمله اثبات انسان لرو مو چې کوم لقب وکړو جو هغه محمولونه راواله کنه او دې یو چې کوم دنه سلب کا بل ورڅ کې ایجاب او تجدید پکې وکا یعنی حملیه مردده المحمول جوړه او بیا صادق شي نو بس شي تاسو کته کتاب ته ګورئ برمتن کلاولو ولكن في الجزئيه بالنسبه الى كل فرد لیکن په جزئیه کې دا یعنی لکن په دفع ته هم راځي کنه چې ناشیر کلام سابق نه ما ته ګوره نو دا ناشیر کلام سابق ته هم دا لکه چې کومه طریقه آیا د کلی لپاره دا په جزئیه کې همي نه استدراک وکړو استدراک لکن په دې سره استدراک او څه شلو کو ها دفع ته هم چې ناشیر کلام سابق نه کلام سابق نه شو چې مرکبه ده کنه په جزئیه کلیه شان دي او چې جزئیه کوم ته خطر خبر دی نه استدراک وکړو لیکن په جزئیه کې بالنسبه الى كل فرد کته کوشه قوله لكن في الجزئيه يعني لا يكفي صفه صفه توصيخه نه لکافي في اخذ نقيض القضيه المركبه الجزئيه فجوړولو د نقيض اخذ باندې اغستو کنه جوړولو د نقيض د قضيه مرکبه جزئيه کې تبديل بین نقيضي جزئيه هغه تردید په مابین د نقيضين د جزئين داږي کې چې هغه طریقه سابقه وا او هغه څه د هما الکلیان دلته په کلیان
دویم جز به جزئی نه ولې دغه لا دوام د اصل سره په کم کې برابر نه دی دوه جزئی نه دي نو دلته ځکه وي دوه نقیضین وهما الکلیان واسم نقیضین کلیان تبي لا نقول نقيض الجزئيه الكليه نو دغه زړه طریقه پکې څه دا کافي نه ده ولې اذ قد يكذب المركبه الجزئيه یو مرکبه جزئيه به صحیح کاذبه به دغه دې کوم لیکل ما لم تلکلو ما ټول وکړل کنه لکه دا قول چې بعض حیوان انسان بالفعل لا دائما ما لو کړه دا نه لیکل نو نقطه کې څه قال لي ليس بانسان بالفعل ايه بعض الحيوان ليس بانسان بالفعل من وکړل څه شي ته چې دا ته کته نه راغستې خبر مې کته نه زموږ دا خبر به یو سره برابر زموږ کته کتل یې سره نه دي نه کتل نو کتاب کتل نو په یاد وکړه په کتاب سره سره په یاد یاد ځم ټول اخر ټکی یو دا یو څه یو مسلمان یو متوار قاضي الحمدلله بالکل یاد کړ سلم دعا کړ لکه دې مطلب دی تا نه کنه زه ګورم نو چې کینم دې څه ته ګورم بس صدقه شي څه اکثر ټول مت لولور کې ها ګورځي کله کاجو به مرخدا شو لدانه ويجلب كلا نخيز جزازا او دوه نخيزين د دوه جزء نخيزين هم كاذب دي ما دوکینو انا خيزين اما لشيء انسان دائما اما كل حيوان انسان دائما كاذب نو ان اكلهم كاذبوا او ان دوه جزء نخيزين اغو كاذب دي وهما قولنا لا شيء من الحيوان بانسان دائما ايه لا شيء من الحيوان بانسان دائما يكلم بل شيء قال له وقولنا كل حيوان انسان دائما ايه كل حيوان انسان دائما دش لكل شيء قدا تقولوا بوصوله انا تكشف او نبيو يجي نفس الطريقه لبيا فعلمني الطريقه الجاريه في الجزئيات فديك جاري دا غلطه الصحيحه فوش دا هنا صحيح وفكي وحين اذن فطريق اخذ نقيض المركبه الجزئيه ان يوزع افراد الموضوع كلها ايه شي موضوع باب وشدا يوزع من يؤتى ترجمه وکړه سبا ها دغه سره ګرځي بیا افراد الموضوع ویل موضوع جوړه افراد د موضوع کوم دي مو خو دراوړل شي افراد د موضوع كلها ټول مذکر كل حيوان ان ته موضوع نه جوړم موضوع ټول یو جوړه څه جوړه الته خاطر کې جدا موضوع کنه ټول موضوع نه جوړه یو جوړه خو بیا څنګه چلوکا او دا ولي كليه كلها كليه لګا کنه يعني موضوع كله بداخل كل حيوان هو كل حيوان سكا اول ولي ضرورة ان نقيض الجزئية هي الكلية قلت هي الكلية هي كلام ده كلام غلط ده څنګه لوګه ها ځکه نقيض الجزئية بيش به سمګه نقيض الجزئية سره هي الكلية ده قلت به جوړ کړل انتباه ولې ثم تردد بين نقيضي الجزئين دلته موعده د عبارت ثم تردد بين محمولي نقيضي الجزئين څنګه کې ها نتيجه كده كده بين محمولين نقيضي الجزئين ده جزئين نقيضين چې داغه محمولين قدر تراواله کنه ايه څنګه چلو ها د دوانو کوم نقيضين چې داغه محمول نو هغه دوانو محمولين دای کی تبدیل وکړه نه دا محمولين نقيضين جزئين نقطه کې دا دقه ویل کېږي محمولات مخکنه اسه اي محمولين نقيضين جزئين دي څه به ښه غلط نشو خو بالنسبه الى كل واحد من الافراد لقيت كل حيوان تنلس فيقال في المثال المذكور كل حيوان ما انسان دائما او ليس بانسان دلته ایجاب مخکې ښه ایجاب شرافت لري کنه نو مخکې څنګه وای كل حيوان اما انسان دائما او ليس بانسان دائما وشو ها موضوع یو شو کنه څنګه بره نقیزین خو هغه چې اول څنګه واښم کنه آی خدای یو جز ده کنه آی خو مخکې سم کو خو دلته به څه کارو البته باندې مخکې رسو دلته یو وخت دې دمه څه وکړي سل مخکې څنګه نشي كل حيوان اما
ليس بإنسان أو إنسان دائما ألت إما لا شيء منها ألت مغ ألت بخبلها لبردان ألت بسل مخلطة وجامع ده وش بايد ذلك ده تمس صورة ما ولا شيء جميل جامع مخي ده تمس المخي ولا شيء خبر هنا موضوع يكون موضوع كل حيوان اللي مرات موضوع له ومحمول كي خبرك وكان أنا هو مخوي وحيز فيصدق النقيز واسك نقيز صادق شيء أصل كذبه نقيز صادق شيء وهو قزة حملية دق زحم يشوز مرددة المحمول فقوله إلى كل فرد أي من أفراد موجود كل فرد شو اللي قلنا نقول أفراد هر فرد شا أفراد الموجود مراد تنمين وزن مضاف إليه أولا وقوله فصل العكس المستوي تبديل طرفي القضيتين مع بقاء الصدق والكيفية ورجي خبرنا الطبخ انتظر أهم شيء أسبي جندلو بس قضية أو لقضية أقسامنا بس نقيس عكس مستوي وعكس نقيس يوم مفرش وأقرن جدل شديد ترين جوالا وسبات شجي سوق عكس مستوي وعكس نقيس قياس بقياس بولي وعكس مستوي لا باش بقول لك شو قلت عكس مستوي سدجي وتبديل طرفي القضية طرفين ده قضية يقول حملين وزو محمول أو طرفين ده قضية شرطي سوق دي مقدمة تانية محمول موجود محمول زي تويسا محمول موجود أو دارا بسي چلوگا قدم تالي كتالي مقدم تبديل الطرفي القضية مع بقاء الصدق سرد بقاء الصدقنا كما قضية جتا اس پر کیا کسو کو موضوع محمول اصل د دې چې اصل دی چې کوم ته بدلوله کاغه صادقه ونه دا به مصادقه وي په دې کې د نقیز نه لکه نقیز کې دا چې اصل صادق نه دا به کاذب کنه دلته نه بقا د صدق بقا د چې اصل صادق ونه دا به صادق والكيف هم باقي یعنی اصل په ایجاب او فصل کې به اصل سره برابر وي پس د دې ولټ پلټنا چې موضوع محمول کې محمول موضوع کې په صدق به هم باقي وي نو کیف په هم باقي وي ٹھیک شو نو ما ته ورځه د موجبي عکس به موجبه راځي بس نه د سالبي عکس به سالبه راځي د موجبي عکس سالبه نشي راځي د سالبي عکس موجبه نشي راځي نه جزئیات کلیت مقراشه نو دا کم خبر نه کوي ته د کیف خبر کوم باندې زه خاموش شوم کنه پای کې تفصیل دی استاد تفصیل سره روان دی ښه څه شو جې زه به تاسو بلک تیار خبر کوم ما ته ورجه ایجاب او سلب بقا خو ضروري ده پاتې شو د کم او د چا د کم خبره جهت مقراشه جهت کې لږ ګډ پاس دا ټول نقصان د زیات پاس د جهت نشي لکه دې موجهات په التزام سره په دې کلام کوي ٹھیک شو په التزام سره په دې بحث نو د کم پر لحاظ باندې نو ایجاب او سلب خو باقي دي خو اوس د موجبه یو کلیه یو جزئیه سالبه یو کلیه یو جزئیه اوس د کم سره مرګه څنګه د موجبه سره څومره مرګه ها کم مرګه او د چا سره د سالبه سره هم کم مرګه کم د موجبه سره چې کم مرګه کنه څه کلیه یو جزئیه شو او د سالبه سره کم مرګه کنه کلیه شو جزئیه شو اوس را خبره تفصیل سره وکړه خو کیف په باقی پاتې کې نو خبره تشریح شته کنه دا هم د کم په حساب سره راځي څه په وجه رااله چې موږ تفصیل کوم محتاج تفصیل ته کم په وجه نو موجبه کلیه او جزئیه ده دا یو عکس به موجبه جزئیه راځي نو ایجاب په ځای پاتې شو کنه خو د موجبه کلیه د موجبه جزئیه عکس هم موجبه جزئیه شو او د کلیه هم موجبه جزئیه شو میرا مخه ما چې استاد کړو ما ته
او د سالبه جزئیه عکس سالبه سره چې جزئیه شنه عکس نه راځي او د سالبه کلیه عکس سالبه کلیه راځي. لعلك لا تنسى ذلك يا اخي. خوش سمع کلیت او جزئیت یو ځل د ایجاب سره لګا، کلیت جزئیت یو ځل د سره سلب سره لګا. اوله د ایجاب سره لګا موجبه کلیه موجبه جزئیه. نو موجبه مطلقاً چې د کلیت او جزئیت موجبه جزئیه راځي. مطلقاً کنه یعنی موجبه مطلقاً کلیه او جزئیه او موجبه جزئیه راځي. دې دا عبارت والموجبه انما تنعكس جزئیه. یاد کا څنګه والموجبه ان اقسام كان كل انما تنعكس جزئيه. دوسر موجبته كده متماتين نو اذا من يزلت خبر خلاص قال لي اجاب باقي كيف فسيل عشان هذا خواركي سالبه جزئيه لا كسنه اخواركي عجز مسكينه عين اكسنه الجزئيه ده سلب باقي سلب نقصان بس جزئيه زمره اكسنه وين هذه دليل بين متى انتظار كوا او د سالبی کلیه کس خپل ځان ترازی ٹھیک شو یاد شو اس کا تکوشی جی متن تکوشی العکس المستوی تبدیل طرف القضیه قوله كتشاره تکوشی طرف القضیه سواء كان الطرفان هما الموضوع والمحمول كما في الحمليه او المقدم والتالي كما في الشرط ٹھیک شو دخل خلاص ما تقول وعلم سردو خبره کوي وإذا جهل نزانو بحثي وعلم خبره تكون معلم علم راولا سلام جي دفع ده سؤال الله تا عكس دي تبديل توي عكس دي مصدر فتبديل سر تفسير شنو فصار العكس مصدرا لأن المصدر إنما يفسر بالمصدر كيف مستثر تفسيره كنا تبديل سر ليش شو ده عمل شو عمل كول تبدل ول ما هو نسمع من الناس وإذا موجبي كلية عكس موجب جزئية رازي وإذا اسمعوني موجبي موجبي كلية عكس موجبي جزئية تخلق عكس هو ده عكس ده موجبي كلية نو عكس خو تبديل توي كانوا ده تبديل نه ده قضيه ته تبديل دا یو ځل خلکو نورم شوی تبديل ته نه وي بلکې تبديل سره چې کوم کار حاصله شوی ده کومه قضیه اي قضیه حاصله بالتبديل ته وي د موجبه جزئیه چې عکس د موجبه کلیه شو د تبديل سره دا کار شوی نه د موجبه جزئیه چې څه جوړ شو تبديل ته وګورو دا حاصله شو نو ځو خلکو نورم چې هغه قضیه ته چې حاصله په تبديل سره په تبديل ستاسو عمل دا تبديل تعمل نو خلق دي قضیه ته وي دي قضیه ته خود دي ذات قضیه ته وي دا کا نو دا خو هغه تاکس نه دی ول پکار چا کا تبديل ته علم راولا دا عکس زمانی دي عکس زمانی دي هغه په بل معنی سره وي دا ځکه کوم د تبديل ته وي دي ته وي او ته وي شو ويعلم بوشا ان العكس كما يطلق العكس اطلاق څنګه على المعنى المصدري لکه چې موږ وکړو تکشف المذكور في تبديل كذلك يطلق ده يبل اطلاق ده پچا منی کیږي القضيه الحاصله من التبديل نه حاصله شي وذلك الاطلاق مجازي وسچاته پوسوږي چې دوا اطلاق شو اطلاق اول په نفس تبديل اطلاق ثاني په قضيه حاصله بالتبديل دارته ويا چې ځانو کې د اطلاق څخه مشترک ته په ځانو کې حقیقت او مجاز په یو کې بلکې مجاز یو کې حقیقت بلکې مجاز دی دقه عکس تبديل ته وي دایمه حقیقي ده او که چاته وي د قضيه ته حاصله دي ته مجازا وي دا وذلك الاطلاق مجازي من قبيل اطلاق اللفظ الملفوظ والخلق المخلوق خلق ايه بنقول هذا خلق الله خلق الله ذلك مخلوق الله
خلق د الله پاک صفت ده. خلق د چا کار ده؟ خلق د الله صفت ده. خلق تو خلق ته ولې خلق مخلوق ته ولې خلق شو موږ دې خلق ته خلق ول خلق راغی تاسو نه جوای خلق د مخلوق راغی لکه څنګه چې د خلق مع مخلوق یا لفظ کو چشته وي رمي ته وي هغه لفظ ته حاصل پدې وشتو سره کوم لفظ ده اې د خلق وي ملفوظ د خلق وي لفظ دا کداغه اطلاق لکه څنګه چې مجازن ده دا اطلاق مجازن ده. قوله مع بقاء الصدق سره بقاء صدقنا زما ته ګورئ اوس دې ولې اعتراض ورشو بقاء صدقنا اې د دې په یو خبره مونږ ته اعتراضي بقاء د شی علوي چې مخکې وي ته الګ په دې جمعات کې اپ امام باقی دی یې څه مطلب دی چې مخکې څوک هغه دی یعنی دا شی مخکې وي د بقاء نه ولې دا اول قضیه کې صدق ضروري دی سره او چې هغه باقی پاتې شي کنه بیا چې رسته هم پاکت کې نزدت یو قضیه هم کاذب وایم كل انسان حجر كل انسان ودې عکستر دي مجبه کله کنه عکس مجبه کله څه مجبه بعض الحجر انسان واداره دي عکس ده عکس مجبه کله مجبه دي او په اصل کې د بقاء صدق خبالي چې مخکې صدق وین وسبم وي اعتراض ما پوښ جواب دا وکي دغه صدق یعنی هغه صدق چې په اول کې د حقیقي او فرضي وي صحیح حقیقي لکه كل انسان ناطق هغه سره بعض الناطق انسان او فرضي لکه هغه یعنی مسجد تا کوم اصل صادق فرض کو دا به مقصد صادق دی ځکه وایي بمعنى ان الاصل لو فرض صدقه كواقعي ويبقى أنا فرضك ولازم من صدقه صدق العكس لازم مشي ده صدق دنا صدق ده عكس تشوف ايه فرض الله شهر انسان حجر شيء فرض كله نبال حجر بإنسان مشي كان أقطعتش كمية تاشي كل إنسان حجر تمام إنسان حجر دي حجر وتدب درس هذا الشيء بعد حجرنا إنسان ده كان ده توستوي لسه لكن ده حجر أو ده إنسان فيشيك جمشينه كم شيك جمشينه كل إنسان ده كله فرد حاتي ده أفراد النبذي فكما أفراد ما أنت إنسان صادق فيه لفاقه حجر صادق فيه نو چې حجر تاوزل صادق کله په بعض انسانانو نو اقته زي ما چې اقا بعض الحجر انسان محمول مګنور سدي جاء صادق ده بخمه خسر لا انه يجب صدقهما في الواقع دا مطلب نه دی صدق په د رضوان په واقع کې ضروري دی چې په اول کې صدق ضروري دی جګه باقي ته په دې کې صدق راشي بیا به نشي کده شي بیا به بعض الحجر انسانون بكل انسان حجر عكس نشي انا جا عكس ده لكن دي صدق نش نبايك سرشته كل انسان حجر ده بعض الحجر انسان ده والكيف باقي كيف باقي يعني ان كان الاصل موجبة كان العكس موجبة تشوف وان كان سالبة كان سالبة وشو اصل موجب ودا موجب اصل چې کوم له سالب ودا سالب ایجاب باقی سلب باقی کیف باقی مطلب ده ها اوس ماته دا ماته ګورځي من یو خبر او چلاوله خبر من دا وګوره من یو خبر چې کم کله ایجاب د سلسله من ولګو اينو سلو قلیل وش موجب کله موجب جزء سالب کله سالب جزء تفصیل به کې نو د موجبي مطلقاً عکس څوک راغله موجب جزئیه او د سالبي جزئیه عکس نه او د سالبي کلیه عکس كنفسها خپل ځان ته عکس راځي متن توغورا والموجبه انما تنعكس جزئيه دلته والموجبه سر کلیه او جزئیه اللي مطلقاً موجبه، انما تنعكس جزئيه موجبه جزئيه ولونه
موجبتان سرولونه هكذا موجبات جزئيات دي كده ولا ونه جزئيتان ويا موجبتان وسبكشتا كنا ولا ونه ماتين ولا ونه تسريح ولا ونه مختونيش مع بقاء الصدق مع بقاء الكيف ها مش يوزل داغه ما يقول لك انا خبر نمزل لا بيا لا نمزل لا كارزنكم تكرارنكم ده متن ده ايه ده متن ده اصولي خلق دينا متن وايد كافي متن وايد تهذيب يا ساتر بس متن ده چې نور په زیادت تفخوالي نشي کېدای نو بس دې نه دا خلک د سیاده ولکه خلک چې الحمدلله ټول متن اوس طالبان ساړه پاره پاره شو وزي دا موږ نه راځي ډوړې خوراک ورځي اسمنو خوراکونه دا ورځي ارشه ورځي یو متن یا دا ډول نورځي توشه لا ویل سرنه دا ور خلاق تندر په لور خبر ما پوښتنه سمې وږي هذا يفضل ولكتم وجبت الدنيا موجبت الدنيا وكل إنسان حيوان يبال كل إنسان شوف حيوان خلاص موجبت الدنيا شوف الدنيا موجبت الدنيا شوف الدنيا شو كما دعوة جودي بعد السجود رأيه إنسان ما يطلع حيوان كذا أو عكس موجبت الدنيا هو تفاعل الحيواني هذا هو الشيء قدام المسلم واللي بمن يفهمه كما تقول وكل إنسان يبعثه فدي حكم بدي كتاب محصورة كان نتيجة
ما كل الحكم في أفراد ده ما فرق كده كده إيه إذا زوجت كلية نفس إذا زوجت ما كانش هي حتى إزاي ده مرة كل القصة ها يعني مدة جديدة بالمدة الإنسان كم شالة كم كل لا يا باجلا الإنسان هذا بدون بديان بدون رسول سادس نوان دين سادس يعني تدين إنسان أو بحيوان اجتماعي مستاخر اجتماعي مستاخر تجدوها بجدا كده كذا ما تقول أطاس مثل ولا شيء واحد ولا واحد محمد كده هذا السكوت هو اجتماعي موجودات كده كده اجتماعي موجود موجود في الإنسان حكم تغيير في الإنسان بالمفهوم ده حكم كذا تشابه بأفراد أفراد تعريف ذات بسبب لك يعني كله طول هذا الإنسان كان ثابت هذا طول الحيوانون ثابت أو تجد يد في بعد هذا الشارع طول ثابت أو هذا الشيء ثابت أو بعضين في جنب الشارع وكذا تغلط بعض الإنسان هذا كذا كل بعضين يعني يجمع في بعض الحيوان تقول المسلمين خالد ما قال أنا كذا تقول يبقى زين عمر بقى يقول جمش إنسان جمش بعقله وليس أو حيوان جمع يكون بعقله حمل بعقله وزرع يقول توسماني ذاتنا يقول توسماني موجود ذاتنا أو تكون لديها محمول ثبوت أغلى هذين خلق جاي فقد جاء شاكر ويجب كلهم يجب تدريسه معصور جدا ذات كي وسماني موجودة ويكفر بجانب ده موجود بس من هو وسط من الذات وبجانب محمول في ذات كلمة ذات عقل كيف وجود السوق ده مشهور راجع ده إنسان هو فشاكي ده مشهور فتيجي بجيب نوم نسبة زيادة مربطة بالإنسان والحيوان يمشي شكل نشوه سيوكان ما أنا نجي ده زي لما بكر إنسان وي ده حيوان إنسان توي في أي إنسان ده زي لما بكر ثاني ذات يتقشم زمان إنسان وتنفر ولا حيوان ده إيه حيوانه إذا زي لما بكر ثاني ذات إذا ما هم ذات فدي غد أو أوال كون يوشان تيجي موت وقبل ما تتكيها كده وانا يوشان تيجي يجون ده كتل الذات كده لأن الذات لحرب وفوق أو تايتل قال لك دي استقل لك إنسان لموضوع قال له حيوان كتل ده حيوان دي إنسان كده تقوله إيه ده زي لما الفكر فيه يستهم مصداقي الجنون يستهم مصداقي الجنون مصداقي ويوزن في تكارسه ستاو موجود وزمك مسلم في وقت جدا وتابع تفضيلاتك كمان لها كده يتجي موجودين جا وزن تكل مع موجودا راشي زم موجود سمها مرشا أو دقة أو مزاق وزمك مزاق وده ذلك فيه ولك ده حق قطع في النسل لكن يوشن وده يوشن إطلانا يجب تدوم يستغل المساك وأغلط عين في تطارد الموضوع يتم التطارد عين في تطارد الموضوع ولي ده حق تجسير الموضوع تمام بالضبط والفضل وعقل تسأله وترسول تجيب الآن رسول الجلالة ما كان هذا راشا والحيوان الموجود في الخشن ذكروا باقل حيوان باقل هذه بعضهم شوف مراد أقف زيت أمر باقل حيواني تقدم إنسان